نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما زمارنا طول بجمع درود الشريف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ما تاسو ته تیر شوی جمعۃ المبارک فورز باندې تیر شوی درې جمعې لګاتار د قیدیانیت حقیقت می درته بیان او د هغه اصل بنیاد می درته بیان کو چې دین ته د خلکو کم نقصان ورکړي تو تیر شوی جمعۃ المبارک ورستاست مووي چې خیر او زندگی وا الله مونږ او تاسو له ژوند را نصیب کو نو ختم نبوت پدې بتاسو ته باس کوم او به پدې کې یو څو خبرې دي قرآن کریم صریحی الفاظ سره ذکر کړی دي تاسو ته په خطبه کې ما کم آیات مبارکه ولستو د دې الفاظ مفهوم دا دی ما کان محمد ابا احد من رجالکم نبی صلی الله علیه وسلم مبارکه ذکر کوي او د نبی صلی الله علیه وسلم نوم مبارک ذکر کوي محمد صلی الله علیه وسلم چې دا یو دستاسو پلار نه دی لیکن دا الله رسول لے ولكن رسول الله
وخاتم النبیین او د نبیانو پهرس چې څومره وو الله رب العزت چې دنیا پیدا کړې ده او آدم علیه السلام الله رب العزت دنیا ته رالیږلی نو د هغې سره الله رب العزت د نبیانو پهرس هم را شروع کړی دی نو نبی صلی الله علیه وسلم مبارکه د دې پهرس چې کم دی آخری نبی او رسول دی خاتمه د دې پهرس په نبی صلی الله علیه وسلم شوی دا او رس په قیامت په نبوت او رسالت د نبی صلی الله علیه وسلم سٹارٹ تا خود دروازه د پهرس د نبیانو د رسولانو بند شوی دا لس چې کم دی نبی صلی الله علیه وسلم مبارکه ډیر زیات احادیث مبارکه راغلي دي خو په دې یو څو خبرم ان شاء الله دا مې اراده ده چې تاسو پوه شئ مونږ لم الله پوه را نصیب کړي انسان دې ژوند دې د انسان په ژوند کې دا خبرې راځي انسان د دنیا کې د هر قسمه مخلوقات سره مخامخ کیږي د مختلفو خلقو سوالونه بیا د هغې جوابات نو کم از کم چې د انسان په ذهن کې دا خبره وي او کنی نو د انسان د ذهن نه دا خبره تیره وي لس کاله پس انسان ذهن ته راشه لان کې دی کې مولوي صاحب داسې خبره کړې وه نو دې باندې به خبره تاسو ته کوم چې خاتم النبیین خاتم څه ته وایي خو اول دته د نبی صلی الله علیه وسلم احادیث مبارکه ذکر کوم نبی صلی الله علیه وسلم دا ویلی دي او احادیث ته چې زمانه پس په 30 الفاظ د حدیث الفاظ مبهو الفاظ دادي ټوکړه 30 دجالون کذابون زمانه پس په 10 کسان د دعوی کوي د نبوت خدا 10 کسان بس دجالون بی او کذابون بی دروغجن بی او بیا قیامت ته اشاره کړله چې د دې نه پس به بیا قیامت قایمیږي استاد محترم سره چې زمونږ ترمذی و په دور حدیث کې یو کتاب دی واټه دوره کې هغه مونږ تشمار کړو نو استاد محترم وې چې 27 دجالون او کذابون برابر شوي دي د نبی صلی الله علیه وسلم د زمانه نو ورسته
په دې دجالون او کذابون باندې را شروع شو مسیلمه الکذاب ډېر ذکر کړل خو په دیو پسې اصل لاس د دې يهوديانو ده ځکه چې هغه د امت او د نبی صلی الله علیه وسلم مقابله اونکړې شو نو په مختلفو جالونو باندې په مسلمانانو کې خپل جال خوري او الله رب العزت ناکامیاب کړي په صریح الفاظ باندې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي حضرت انس رضی الله تعالی عنہ نے دا احادیث مبارکہ ذکر دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لا نبی بعد دا احادیث ټوکله ده لا نبی بعدی زمانہ پس دنیا ته بل نبی راتلو والا نشتا د به د انسانانو په ذهن کې دا اشکالات وي تاسو ورسته پویوم د نبی او رسول په منځ کې فرق دی نبی صلی الله علیه وسلم په بل احادیث مبارکه کې دام او فرمایل چې لا رسول بعدی زمانہ پس بل دنیا ته رسول راتلو والا نشتا دریم نمبر احادیث مبارکه ده د هر رسول او د هر نبی د پاره امتی نو دا الفاظ هم نبی صلی الله علیه وسلم ذکر کړل چې ولا امه بعدکم بل امت دنیا تا تاسو نه پس بل امت دنیا ته هم راتلو والا نشتا نو مقصد د خبرې دا ده چې ټول خبرې ختم کړي سلب کړلې چې د دین پس څوک د نبوت دعوه کوي نو هغه به کذابي د دین پس څوک د رسولیت دعوه کوي نو هغه به کذابي او که څوک ځان له د نبوت د امت دعوه کوي نو هغه به کذابي نو ذهن کې یو خبره یاد وساتئ لکه علم سره تعلق ساتي دا یو خبره چې نبی صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې لا رسول بعدی لا نبی بعدی رسول او نبی نبیان الله رب العزت دنیا ته ډیر زیات را لېږلي دي او رسولان د الله چې څومره دي نو هغه مخصوص دي علما ذکر کوي لاول رسول هغه ته وای چې د الله رب العزت د طرفنا یو قاصد دی پښتو کې وته مونږ پیغمبر وایو د الله پیغمبر انګريزان وته
مسنجر داسې الفاظ استعمالی. دا د رسول ترجمه ده په پښتو زبان کې پیغمبر. او د نبی ترجمه ده. او پیغمبر مطلب دا دی چې د الله رب العزت پیغام امت ته را رسولی. د پیغمبر مطلب پیغمبر پیغام. رسول د الله رب العزت قاصد د الله پیغام مونږ ته را رسولی، امت ته را رسولی. نو رسول وی هغې ته چې د هغې سره دین نه وی، مخکنی دین چې کم وي، اصول مخکنی چې کم وي هغه ختم کی. نوی اصول د الله رب العزت د طرف نه امت ته راوړي. اصول دین کم دی. او کتاب ورسره د الله رب العزت کتاب ورسره. نو الله رب العزت دنیا ته آسمانی کتابونه څلور را لېږلي دي. قرآن کریم ذکر کړي، تورات، انجیل، زبور، قرآن حکیم مبارک. نو دا څلور کتابونه د الله دي. او 110 صحیفې الله دنیا ته را لېږلي دي. نو دا ټوټل 114. نو رسول سره کتاب هم ورسره او مخکنی اصول چې څومره دي هغه ختم کی. نوی اصول امت ته پیش کی. تاسو به اورېدلي په ابتدا د اسلام کې نبی صلی الله علیه وسلم چې دنیا ته تشریف راوړو نو د شراب حرمت نو. شراب به خلق اسکل. قرآن کریم کې الله رب العزت به شراب حرام کړل. داسې ډېر شیزونه دي امت دپاره الله حرام کړل چې ګورئ دې ته به نه نږدې کېږئ. دا کې ستاسو فواید او خیر نشته، دې کې نقصانات دي. نو رسول هم نبی وی او هم رسول د الله. رسول قاصد ته وی او نبی نبوت ته وی چې داس په انسانانو کې د الله په مخلوقاتو کې خاص کسانو ته ملاو دی. دا نبوت د رسول تصدیق ته. نبوت نو رسول دې ته وایي چې کتاب ورسره او دین ورسره نه وي. قانون الله امت ته پیش کړی. بے جبریل علیہ السلام په نبیانو کې په رسولانو کې خاص راغلی دی. دا ټولو کتابونو ذکر کړل چې آدم علیه السلام له څومره راغلی د نبیانو له نبی صلی الله علیه وسلم له 24,000 بار کلته راغلی.
نو رسول خاص دی او نبی عام دی نبی هم د الله رب العزت د طرف نبی نبوت خو نبی یا الله رب العزت راولږي یا د مخکینی دین تصدیق وکړي چې سورۃ یاسین کې ذکر کیږي وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين بعد وخت الله رب العزت د یو امتی پسله کې یو الهام واچي الله رب العزت د امتی پسله کې یو الهام او تصدیق وکړي داغه کرامت وي حبیب نجار مخکینی بادشاهانو مخکینی قومونو دا وخت د زمانه د نبی او د رسول سره سخت دشمنی کړې دي او ډېر نبیان او رسولان دی شهیدان کړي دي نو دنیا ته الله رب العزت 1,24,000 کم زیات علما ذکر کوي چې دا رسولان او نبیان الله رب العزت دنیا ته را لېږلي دي 1,24,000 کم زیات دې دنیا ته تشریف راوړی دی د نبی صلی الله علیه وسلم نه وړاندې د عیسی علیه السلام په دور کې د هغې نه وړاندې الله رب العزت په یو وخت کې مختلف نبیان را لېږلي دي په پاکستان کې یو نبی او دغه شانتي په دنیا کې نبیان الله ته په یو وخت کې دا د الله د دین کار کوي خو څومره نبیان چې دی الله رب العزت دنیا ته رسولان را لېږلي دي دا ټول د یو بل ورونه دي نبی صلی الله علیه وسلم فرمای احادیث مبارک ته چې زه د خپل بابا جان د ابراهیم علیه السلام دعایم او د عیسی علیه السلام د ورور تشهید يم چې هغه په ما باندې کومه گواهی کړې ده علما ذکر کوي چې اوسم انجیل هغه حقیقت نه دی پاتې د مخکینو کتابونو حقیقت نه دی پاتې وسه پورې خو قرآن کریم زما الله په خپل باندې اغسل ده انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون سوال لسمه سپاره کې په پهلا رکوع کې الله ذکر کوي چې د دې ذمه ما په خپل اغستې ده د دې د حفاظت تر قیامت پورې به دا محفوظ نه یو لفظ نه یو حرکت نه زبر زیر نه پیش اس تبادله په دې کې نشي راتلی تر قیامت تک نو مخکینی کتابونو ذمه الله په خپل نه ده اغستې هغه وخت د زمانه سره چې الله رسول ته کتاب یا صحیفه ورکړې ده نو هغه وخت د زمانه سره رسول او نبی او د هغه امت خوارې کړې دي قوم ته رسولې ده
خدا عیسایان نسوارا د خپل انجیل په مختلفو شکلونو کې لیکلی دی. ډاکټر شیخ شرع علی شاه سے فرمایل الله دې وبخي استاد محترم هغه وی د دیو د انجیل اردو ما غتل دی اردو وای داسې الفاظ پکې د عیسی علیه السلام په یو ځای کې بیان کړي چې زما زه تاسو ته ډېر وضاحت نشم کولی زما نه پس په زما ورور راځي او هغه به تاسو ته پوره تشریح وضاحت کوي. نو عبرانی زبان کې انجیل و وی بیا چې مونږ د هغه الفاظ معنی ایر دی خو بیا چې مونږ د هغه الفاظو په ډکشنریانو کې وګتل نو د هغې نه مراد محمد صلی الله علیه وسلم و. چې ډکشنری کې مونږ دا وکړو نو بیا محمد صلی الله علیه وسلم نوم ته ذکر و. او عیسی علیہ السلام د نبی صلی الله علیه وسلم تصدیق کړی دی چې زما ورور به وروسته راځي او هغه خاتم النبیین دی. او تاسو به اورېدلي وي چې عیسی علیہ السلام دعا کړې وه چې یا الله ما د ده په امت کې شامل کړي. بل رفعه الله درېمه سپاره کې الله ذکر کوي چې الله وایي موږ اسمان ته وخېږو اوس په اسمانونو کې دی بیا به راکوزېږي په دنیا به 40 کاله حکمراني کوي او د نبی صلی الله علیه وسلم په دین به آمد درآمد کوي. خپل هغه وخت کې رسول و او رسول دی رسول دی خو بیا به د خپل دین پنچار نه کوي صرف د نبی صلی الله علیه وسلم د دین او په هغې به آمد درآمد کوي. دا بې قانوني او د نبی صلی الله علیه وسلم په امت کې به د هغه امتی به نو عیسی علیہ السلام هم د نبی صلی الله علیه وسلم تصدیق کړی دی و یا الله. نو عیسی علیہ السلام وفرمایل چې زما ورور وروسته را روان دی دنیا ته نو خاتم النبیین چې محمد صلی الله علیه وسلم دی. مخکې انبیا او رسولان چې څومره راغلي دي هغې هم د نبی صلی الله علیه وسلم تصدیق کړی تر آدم علیه السلام تک. واقعا رانه بل طرف ته ځي وی یا الله آدم علیه السلام الله ته فرمایي وی یا الله الله ته وی یا الله وی دا د عرش ته سره دا بل نوم ذکر دی پهلا خوستا کلمه د لا اله الا الله او آخره کې الله نه محمد رسول الله ذکر تاسو الله رب العزت ته فرمایي وی داستا په نسو کې دی اولاد کې دی او دا زما آخره نبی دی او زما محبوب دی. نو نبی او رسول نبی عام دی او رسول خاص دی. الله رب العزت پر رسولان خاص را لېږلي دي. نو نبی صلی الله علیه وسلم تصدیق د خپل بدن وو. تاسو به اورېدلي احادیث مبارکه پې ډېر زیات موجود دي. د دې اوږو په دې منځ کې د کبوتر د انډې په شانتې یو سټیم لګېدلی و
بلې به لیکلي الله او وروسته یې لیکلي رسول او لاندې محمد لیکلی صلی الله علیه وسلم. زیاتو صحابو نه ذکر دی او لیدلی دی او صحابو خپل کړی دی. حضرت نبی صلی الله علیه وسلم چې کله د دنیا نه رحلت شو نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه پیلا تاسو ټیم په دې اوږو په دې منځ باندې اوږد سټیم الله پاسولی و سټیم نو نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه او فرمایل ید الله رسوله الفاظ داسې دي په ژوند څه ښایسته وي او اوس څه ښایسته یې او په مخ مبارکه باندې ښکل کو. نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمای لا نبی لا رسول ولا امت بعدکم. دا الفاظ چې زمانه وروسته نه رسول دنیا ته راځي او نه چې کوم دی زمانه پس بل نبي دنیا ته راځي او نه بل امت دنیا ته راځي. لهذا اراده مې ده چې ستاسو د پہچان دپاره یو څو خبرې مې لیکلې دي او بیا د ختم نبوت تحریک پاکستان آزاد نو او دا تحریک په دې ته ان شاء الله یو 2 جمعې که الله موږ له ژوند را نصیب کړو نو په دې به درته روشني اچوم. وس ټایم نشته آینده جمعه که خیر و زندگی وه بیا به درته خبرې په دې باندې کوم د نبوت متعلق. رسول او نبی دا خو ذکر شو نبوت خاتم النبیین په دې کې خبرې دي نو الله رب العزت ما او تاسو له ټولو له د عمل کولو توفیق را نصیب کړي او د نبی صلی الله علیه وسلم د سنتو د اتباع زندگی هم تاسو له نصیب. واخر دعوانا ان الحمد لله.